أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنكنا د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت د درس ورځ د دیجه پورا رسیدلی و نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله نبی شو نو اول درې کاله د دعوت پټو به د دریونه تر لس کلو پورې دعوت کار شو در لس کاله به کله چې مکه کې پوره شو رسول الله رب العالمین امر وکړي چې وس د مدینه په طرف باندې هجرت کوه به لاړو لس کاله مدینه کې تیر کړه په ولسم کال د هجرت باندې دنیا نه لاړو اول درې کالو کې چې کله رسول الله د خپل دعوت جاری ساتلو پټه اولنې ایمان په زنانو کې ور باندې راوړو خدیجه الکبرى په سړو کې پر رسول الله باندې ایمان راوړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کشرانو کې ور باندې ایمان راوړو علی ابن ابي طالب او غلامانو کې ور باندې ایمان راوړو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهم ابوبکر سے خپل دعوت جاری ساتلو پایږي عثمان ابن عفان ایمان راوړو زبیر ابن عوامه سعد بن ابي وقاص طلحه بن عبید الله عبد الله بن مسعود خباب رضی الله عبد الله بن مسعود بلال ابن رباح دوی په دعوت باندې مخالفین په درم نه لیکن دوی په درې کارونو کې د درې شي نه کول یو د منځه اهتمام دویم تزکیه د نفس دریم دعوت قران او سنت لا خلق الله له دعوت ول قران له دعوت ول دغه پر خبره وار تزکیه د نفس ویلې شي سره او د دې اهمیت سره او د صحابه چې کله تزکیه د خپل ځان وکړو نو سره نتیجه الله ورکړه تزکیه کې معنا د صفایي ده قران کې رب العالمین فرمایي د رسول الله په صفت کې سوره بقره او سوره عمران کې ويزکیهم در خلقو تزکیه بکې رسول الله یو معنا تزکیه علماء دا ذکر کړی د یزکی چې زکات به اخلي دویم دا معنا د دوی د غلطه عقاید بلری کوي او صفه عقیده بور کوي خراب اخلاق به د ملګرو صفه کې او خاصه اخلاق بور نصیب کې دغه دعوت بو کې د رسول الله تربیت حسد پریدا دروغ پریدا شغلی پریدا دوکه پریدا قتلونه پریدا زناونه پریدا بد نظرین پریدا چې دا کم شي ګناه ده پریدا او چې کم شي د کمال ولا شي د هغه بخپل کې معنا الله له بزان نږدې کې د الله د رضا کوشش به وکي منځونه بکې دعوت بکې زکات به ورکې د قران او سنت مطالعه بکې په هغه باندې به عمل کوي تهجد بکې jihad بکې دعوت کوم شي چې موږ الله رسول غوښته چې وای کاغه کول پکار دی چې کوم شي نه منکړي دغه نه ځان ساتل دقه لوري تزکیه ده او دا ډیره ضروري ده دا اوس بل خبره ده چې ډیر انسانان د دې مسلې نه غفلت کې واقع دي حتی تر دې پورې اهل علم په دې مسله باندې دماغ اخلاص نه دي چې موږ دې شي ضرورت لرو کنه نه لرو سلف کې بدا عادت وو زموږ اوسه دین مشرانو کې ایب د یو خوې د لری کولو د پاره یا د پیدا کولو د پاره د خپل شیخ او استاد سره یو کال او دو کال پاتش چې په ما کې دغه غلط خوې دا وسنګ زمانه لري شي زماره شیخ په تربیت باندې یا دا خوې پاغه کې دا څنګه په ما کې ریش حسن بصری فرمایي وان الرجل كان يسافر ويو سړي د یو خوې د پاره یا د دوه خوینو د زکولو د پاره د یو کال یا د دوه کالو په اندازه باندې سفر کولو تلوب چلګه په ما کې دغه خراب خوې د څنګه لری کم یا د خوې د استاد کې زماده د څنګه ځان کې را پیدا کم ودا سفر به وکي او انت په پاتې شو ځان کې به پیدا کی دا به انسان کې راځي ډېر په دمه دمه یو دم نشي راتلی امام قرطبي رحمه الله د روایت په تشریح کې دا فرمایي الله رب العزت فرمایي چې موږ د ازمکه او اسمانونه پیدا کړی دي په 6 ایام په اندازه د شپږ ورځو کې زمونږ الله په دې باندې قادر وو
چې په سکند کې دغه نه مخ کې د ارث پیدا کی خو زمونږه دا تربیت وږي چې اې د ادم اولاد تاسو که د دنیا کم کار کوئ نو ګور ډیر په دمه دمه باندې بدا کوي ورورو نن یو کې څه صفات ځان کې پیدا کو سبب بل صفات پیدا کو بل ورځ بل پیدا کوي اس انسان کمال لوري شي نن دا یو خراب صفات په ځان کې لري کو بل ورځ دا بل لري کو بل ورځ دا بل لري کنو ایسته بسنه صفاش د دې مثال لږه لکه یو تیږي د برن اور باندې یو احساس کړه پرويځ خو په کلونو چې پیرو وريګنو هغه تیږي کې ایسته یو سوري جوړي خو که یو دم چرته زیاته او په را خوشی کې 2 غنټې 2 غنټو د پاره اسه بوبو تیر شي لیکن ایسته به خراب نشي انسان به ار کر کې بدما او دا ضروری ده لازمي د رسول الله ملګرو چې د خپل ځان تزکیه کوله د رسول الله نزد کوله رب العالمین دومره مشران جوړ کړو دومره کمالي خلقا اولئک حزب الله قران کې رب العالمین فرمایي چې صحابه د الله جماعت ته الراشدون دا خلق دي چې رښتونی دي رشیدونی دي المتقون دا تقوا ولا خلق دي دا رښتونی خلق دي دا مجاهدین دي او دا محسنین دي تر دې پورې رب العالمین د صحابه او ایمان زمنګ د ایمان د لپاره معیار وګرځو چې ویلې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم اے د رسول الله ملګرو کله خلکو د ایمان راوړل لکه څنګه چې ایمان تاسو راوړې دا د سمیلر ولادي او کدو د ایمان نه وګوره دا به گمراه دي تاسو سوچ کوئ په خبره باندې زمنګ ایمان د لپاره د رسول الله د ملګرو ایمان د ضابطه ګرځیدل دا یو قانون ګرځیدل لري دا ولې څنګه د تشکیل خپل ځانونو کړي و کوشش کړو ابن کثیر د سورہ احقاف د روایت په تشریح کې فرمایي وکل قول وفعلنا کم یو قول او کم یو عمل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو نقل نه دا ګوره دین نه بلکې دا بدعت ته د دې تربیت او د دې تشکیل ته نتیجه راوته چې دومره اوچت انسانان رب العالمین جوړ کړي چې اوس موږ ایمان دغه په ایمان باندې تلل کیږي در تربیت او جواب در صحیح عمل وجه چې د رسول الله نزد کې او نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې ملګرو تربیت وکړي به خدای رسول الله تربیت به هغه رسول الله تربیت دی کمالی انسان دې دغه په خبره کې ډېر اوچت اثر او دغه په عمل کې ډېر اوچت اثر او ایسه ملګرو ته زر تاثر اغستو قبل اوله کله رسول الله فرمایي چې الله اے خلکو د الله لحاظ کوي د الله لحاظ کوي زما ملګرو بارک الله تتخذوا من بعد ازمان ورسه دا خپل نشانی مگر زو چې بده باندې ټکونه شروع کړي لکه شیګان روافض چا په یو بدنامه وترل چا په بل بدنامه وترل بلکې د دې جماعت دې چې زمونږ الله ته راضي دي سره محبت پکار دي مینا سوره حشر کې رب العالمین فرمایي الذين سبقونا بالایمان الله تاسو به دعا غواړي اق انسانان لچ هغه تاسو نه وړاندې تیر شي چې هغه زموږ د دین مشران صحابه دي منګو تاسو به هغه وخت کمال لرسیږي چې رسول الله ملګرو دعاګانې غواړي چې فلان رضی الله د پلان د الله راضي شي هغه زموږ د دین مشر دی زموږ د دین ګل دی د څه عقیده عائشہ به فرمایي وې دي انسانانو له رب العالمین ویل چې رسول الله ملګرو دعاګانې غواړي لیکن په زید دي چې دعاګانې دی ورته وغواړي ایسه پټکونه شروع کړه چا په عمر صاحب شروع کړي چا په ابوبکر شروع کړي چا په معاویه صاحب شروع کړي چا په حسن او چا په یو چا په بل تر دې پر امام بخاری رحمت الله علیه باندې باب خود لري چې باب حب الانصار من الايمان باب ثابت دی په بیان د دې خبره کې چې د رسول الله د ملګرو سره د انصار سره مینه محبت د ایمان دی انسان چې کله مینه لري نو د کې به ایمانی ابن کثیر د عائشہ رضی الله عنها خبره نقل کړې ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله د ملګرو تذکرہ نه کیږي د عمر ابن الخطاب تذکرہ نه کیږي تاسو په شی بدی باندې چې بدی مجلس کې بس موږ الله خیر کینی دي د رسول الله تذکرہ چې نه کیږي پای کې خیر الله کینی دي د ابوبکر تذکرہ پکار ده د عمر پکار ده د بلال رضی الله پکار ده خالد پکار ده طلحه پکار ده عبد الله ابن مسعود پکار ده سعد بن ابي وقاص د زموږ د دین لوی مشران دي او کله رسول الله فرمایي چې علیکم بسنتی اے خلکو به تاسو باندې زما سنت لازم دي چې دغه تابعداري وکړي او زما د خلفاء تابعداري وکړي ذکر دې تابعداري د بینه زما تابعداري را امام مالک رحمه الله نه قرطبي خبره نقل کړه ډیره خطرناک را وکله چې انسان شپتیره کې او سبب د انسان باندې راځي او دا رسول الله د ملګرو نه د یو ملګری سره په ځړ کې د زری په اندازه باندې بغض اوران او کینه ولري وي د دې انسان کفر ثابت شو منه دا کافر دی څومره خطرناک خبره ده شپه در باندې تیر شو صبح صادق شکل را داخليږي
او د رسول الله ملګری د ابو بکر نه نیولې تر وحشي رضی الله عنه پورې پدې کې یو ملګری سره تاب بغض ورانه ولر لجزما سره ورانه ده زما سره دښمنی اعلان دی نه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې یو خدا سره کافر شو او بل په مالفه کې بالکل دی انسان له برخه نشته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې کم یو سړی چې د محمد رسول الله د ملګرو بدی بیانې غیبت کوي دغه انسان چې کله په قبر کې کی خو درې شزمنګ الله بدله د قبر سزا ورکړي د قبر د عذاب د پر تقریبا 3 اسباب هغه ذکر کړی دي یوه په کې دا خبره ذکر کړی دا صحب الصحابه د محمد رسول الله ملګرو لکنزلی سپکی معرفي کول چې لکه دام لا په څه باندې پویدل خور پړک خلک وا په دې شمانه پویدل یا نه پویدل او دا خبره او هغه کله په علم ریاضي دوی نه پویدا کله دا په ظاهر باندې پویدا او کله څو کله څو نو حاصل دا چې دې صحابه په دې 3 کال کې چې رسول الله دا سری دعوت جاری ساتو د خپل ځان تزکیه کوله صفائی کوله رب العالمین دومره اوچت انسانان کړه چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړه افتخارا موږ د اړیو صحابین بزام باندې نوم ګدو الکه دا څوک دی ابو بکر دی د جمعه کوم څونه میګه عمره دا مدرسه څونه میګه مدرسه خالد ابن ولید د افتخار د وجنه په بچی باندې په ځم باندې په جمعه باندې مدرسه باندې دغه نمونه ګدو وجه دا چې دی خلکو د ځان تزکیه وکړه او د ټول صحابونو څنګه الله راضي دي دا ټول صحابه زموږ د دین مشران دي او د شي عقیده به د اهل سنت والجماعت چې څومره صحابه رسول الله دي دا ټول ګوره جنت والد د جنتین دي د شي عقیده به انسان لري دویم کار په دې 3 کال کې صحابه چې کولو الصلاه منډه قیمتي شی دي د 3 کالو کې د 2 منځونه پر کړی شو د سارو د ماخصن نو په دې منځ کې دوی به نوافل کول وجه دا رسول الله د خپل ملګرو تربیت وکي په دې کیفیت باندې چې کله د انسان تعلق د مانځ سره نو باز د دې سړي په تایید کې رب العالمین راغی چې به کله د اسلام دشمن بده مسلمان باندې برید کوي د جنگ د الله سره د الله سره څوک جنگ کول نه شي نو ایسه ناکامي کی اما کوم سړي چې مونږ نه کوي او انسان دشمن د سره شروع وکړه د مقابله نو الله د په تایید کې ولاړ نه د خپل ودا سر کوب کی ماتيږي با ابو داود کې حدیث رسول الله فرمای صحابه فرمای وې چې کله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو مشکل کار پیدا شو نو متصب د مانزه په طرف باندې توجه وا بده موږ باندې زمونږ الله راضي کیږي دا د دین ستن دا کله چې انسان د مانزه پابندي کوي دین ودرول چې د مانزه پابندي نه کوي د انسان دین وناړو تیر یو درس مانزه د احمد بارک ویل شوی عمر ابن الخطاب هغه خپل والین گورنرانه هغه کاته کداغي منځونه بچرته برابر و په خپل ولایت باندې به پری خو دا کنه به ایسه به معذور کړو لري به کړه رسول الله فرمای د وکلو په عمر باندې شینو تاسو ورته امر وکړئ د مانزه د بچو او کله چې د لسکره عمر لورسیږي به نه کنو وای او چې کله بلوغ لورسیږي به نه کینو فقتل رسول الله فرمای به قتل کې وای وجنی د اکثر صحابه د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهوی د دې اهل علم مسلک دار چې کله انسان بالغ شو موږ نه کیږي دغه وجل پکار قتل کوي امام مالک رحمت الله علیه او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې په دوی باندې د حد جاری کې لکه د زانی یو سړی زنا کړي میدان لره ولې چې په کاڼو باندې ولې قتل کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه دشي انسان زندان لواچوي چې یا توبه وباسي او که توبه وسنه به خوشی کې کوي نسنه ایسه پر زندان کې ور مردار شي دا دومره مهمه خبره ده رسول الله فرمایي د مؤمن او د کافر په مابین کې فرق صرف د منځ باندې دی کم سړی چې منځ کې مؤمن چې نه کې کافر در اسلام په نظمانه در رسول الله په نظمانه کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له جبرئیل علیه الصلاه والسلام دا او داسه طریقه خو غلا استنجا مسله ذکر کړو چې کله دا غینه را پاروښ شنو لږ زره او به راوغسه ایسه د تک په طلب باندې شبنم کړو چنکاو کړو وې شنلې چې دا کار به تکایله سنت دی اې دې به ډېر حکمتونه دي یو حکمت وجدا علماء ذکر کړی دا صاحب خو پرې دا انسان چې کله دا او بشبنم کې نو کله چې دا لندواله محسوسین نو دا به د ګمان کې چې لکه دا د اق ابو لندواله دی ابلیس علیه لعنت موږ تاسو نه پرې دي ځکه زموږ دشمن دی الله له قسم کړي چې داخله زنه پرې دم تر دې پوری حسن بصری نه وچاته پوښتنه وکي وی هل ینامو ابلیس ودکیږي وی لو نام ساعتا لصرحنا منه وی کچرته دا یو ساعت ودکیدل نو موږ به استراحت حاصل کړي وي حتی تر دې پوری د انسان د خاص اندام په دینه لکه د ابلیس کرته پورته ګرځي زی مقصد لري چې د رسول الله امت پرې پریشانی کې ورواچو چې لکه زمانه خود ته شمیته څاڅ کې وش نو انسان چې کله اوبره والی
او د دې کمی پرتګ دلانه طرف نه ور شبنم کې نو کله کدا په منځمانه ولاړ لندواله محسوس کینو دا به ګمان کې دا خبر راولي چې لکه دا اق او به چې ما ورته راشندلې وي د ابلیس کوم وسوسه در اشوا وسوسه ختمه کړه ځکه ابلیس علیه اللعنت اغا سلور زینو کې په موږ تاسو باندې حمله کوي اول حمله په داسې کې چې لکه دا اندام دوی منځلو دا دوی منځلو یو کړ دوی منځلو دوه کړ دوی منځلو درې کړ چې په دې کې مقابله وکړو به استمانځ کې مراګیر کې نه تو شو ونه شو رکعت شو ونه شو دا شی نه دی شوی چې په دې کې ونی شو نه به خدای طلاق مسله راواچوي چې لکه ته چې کور نه راوته دا کزه خو طلاق نه کړه کې دې چې تا ورته شي خبره کړې چې ته طلاق یې چې په دې باندې کار ونی شو نه به د الله په ذات کې راګیری او د شي خبره کوي چې د الله په موجودي کې به موجود نه وي دا به چرته وي دا رسول الله به چرته په حق باندې یو کبه نو دا د قبر عذاب به چرته موجودي کې به موجود نه دا جنت او جهنم برشته یو کبه اسی داخله لګي دی انسان دې جره سړی راورسیږي حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان دې کیفیت لراغه دار خپکیږي نه بلکې ځکه صریح الایمان د ښکاره ایمان دی شیخ عبد القادر جیلانی دا خبره کړې ده به درې درسونه موږ ویلي وو یو دا چې ابلیس په انسان باندې حمله کوي څنګه کوي د غیر پر څلور طریقې موږ ویلو د مداخل الشیطان نه کله ان شاء الله یو ځای ور باندې خبره وکړو ترجمه کی دویم دا معنی چې انسان د ابلیس علیه لعنت نه کله بچی د غیر پر 15 طریقې موږ ویلې د الله په فضل او کرم لیکن د وسوسې نه انسان په سبا نه بچیږي د غیر پر یو طریقې ځان سره یاد ساتي یو طریقه دا چې لا اله الا الله حدیث د مشکات کې راځي دا وایي افضل ذکر لا اله الا الله دیم لا حول ولا قوه الا بالله دریم امنت بالله وایا سلورم عبد الله ابن عباس وایي د سوره حدید ابتدایي آیتونه وایي هو الاول والآخر پنځم د شوی چې الله رب العزت ما بدی شي من نه رانی شي شپږم اعوذ بالله وایا درې کرت دې چپ طرف نه لاړې توکا د ابلیس مت بچ نه یو حکمت په علماء دا ذکر کړي جبريل ورته خو دلو دویم دا منه د انسان د خاص اندام دا چې کله په مرتبه ګرمایش کې نه د انسان نه به ګناهونه نه کیږي او دا طریقه چې کله د اودس نه فارغ شي په ولاړه باندې رسول الله د اودس چې کې مې او په پاتې وي سبا غو یو ګډ وسکلي دا ولې سنت طریقه ده دی وجه ده د انسان په خېټه کې چې کوم مرزونه راځي شي نو دا او بوس کړه تبرک او د برکت او به دې اسب الله ور باندې هغه ختم شي به د رسول الله د ملګرو بارک رب العالمین دا آیات نازل کې محمد الله رسول له کوم ملګری شه د سره د دشمن په مقابل کې سختی کوي دومره سختی کې عبد الله ابن مسعود انس ابن مالک دوی بچ کله به تور مثال د يهود نو سوارو سره لاس ملاو کې به متصل منزل ویلې به چې انما المشركون نجس دغه ګندري مسلمانانو سره بره نرمي کوي تراهم ته داخله غني چې رکوع کوي او دا بسجدي کوي رب العالمین دا تذکرہ د رسول الله د ملګرو ذکر کړه د دې په دې مخونه کې به علامات دي تعریفهم ته دا خلق پیژني یا دانه خو دې په مخونو کې پیژني هغه دا معنا انسان چې کله تهجد کوي سار چې داغه د مخ له وګوري د جړواله دی رنگ کې پروت ځکه به خوب شوي موږ تاسو اول تهجد کوونه او چیرته کوي هغه کم نو ایسه موږ تاسو په مخونو کې د علامات معلومیږي نه امام بخاری فرمایي و اذن مراد د مخونو د جړواله دی رسول الله رب العالمین ویل ته چې پیژنې په دې کې فیت بر خلک پیژنې دریم کار په دې درې کالو کې د رسول الله د ملګرو داو الدعوه الى القران خلق قران له دعوت اول اے خلق ولکه ډیر عظیم کتاب دی ډیر لوی خیر دی راځي چې په خپل مرته وخت ورکو نور ملګریم دی لکینو په دې کې د دنیا او د آخرت کامیابی دا او دا مسله دا او دا مسله دا او دا دی ورته ویلي تربیت رب العالمین کو رسول الله کولو د قران تربیت څنګه معنا دا چې خلکو ګور قیامت را روان دي قیامت راځي په دې باندې نقلی د علم پیش کړه عقلی د علم پیش کړه چې خلکو ګور اول پیدایش منګ الله کړي ولې دوباره پیدایش بل الله نشي کولی الکه د اسمه کو اسمنه د الله په اختیار کې ولې موږ د بدن لکه چې دا غینه قوی دي چې دا بد الله په اختیار کې نه ولې نه دبر نه بارانو کې پاکي باندې شتي غونه رو باسي د الله په دې باندې قادر دی قسم په بدنم قادر دی چې ورځ ودري دا ارش جوړه د دنیا جوړم چې هغه آخرت ته زمونږ د الله عدل دی او عدل اغوا کې ثابتېږي چې جنتین جنت لار شي جهنمین جهنم لازم د الله رحم دی رحم ډیر پراخه دی په دنیا کې راګيريږي نه تر څو پر جنت هغه دنیا را نشي د قومونو له عذابونه ورکړي دغه په هلاکت باندې د قادرو عادینو ګوري ثمودینو ګوري قوم د فرعون ګوري څوک اوچت سیسن و څوک مالدار و د چا ډیر قوي باډې نه وي څوک انجنيران و لیکن زمونږ الله دا تس نس کړ برباد کړ ختم کړ چې په دې باندې د رب العالمین طاقت د نظم پر بدن باندې را جوړول باندې بد الله طاقت خامخایي قیامت راځي د جنت تذکرہ وا اے خلکو په دې ایمان باندې په دې منځ باندې په دې په دې مجلسونه مکوي زکاتونه ورکوي د فرج حفاظت کوي د امانت لحاظ کوي د لوث پابندي کوي د منځ حفاظت کوي خلکو له خیر ورکوي
دا شکل د جوړ کې چې الله رسول سړي لرایت شي د مسلمانانو مابین کې جداواله مراولې پاک دمن انسانانو باندې بدنامه مرګو شو کار چني کړي ته به بدنامه ور ولګي د جنت لپاره تیارې وکي اقا عمل خپل کې چې قران او سنت خو دلې چې کله در باندې مشکلات راشي نو صبر کوو چې کله انعامات راشي به شکر وباسا گاونډیان درنه خوشاله ساته دروغ بنوي پاک دمنی وکوي کله چې اهل عیال الله درکې د حلال رزق لپاره کوشش کوي په معاملې کې نرمي کوي هتی باندې سره جنت حاصلې کی د جهنم تذکره وکړه د میدان د حشر حالت ذکر کې قران وی انقلابی کتاب دی دا حاصل د انسان په ژوند کې باید انقلاب راولي د قران په مفهوم باندې به اق انسان پیږي چې هغه د يهودانو سره او سره د قشن د مبتدعين سره د خپل نفس سره او د ابلیس سره په مقابله او په ټکر باندې کله چې موږ نه قرار ډډي والي دا به قران ولي خو لیکن په حقیقت باندې پیږي چې دا قران څه وایي د کومه مسله موږ ذکر کړه هغه انسان چې هغه د انقلاب والا انسان دی داغه ژوند سلیری جنټه په ټکر باندې دی هغه چې کله قران ولي نو بعد دغه به قران نه پیدا اخلي لکه اقبال سے به شعر ورته اشاره کړي یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا گا و خدا ما یا مسلک مولا و نباتات و جمادات و اے د ادم بچیا دشي انقلابی د ځان جوړ کړي د زمکه او اسمان په مابین کې یو ګرد پورته کې یواز سبحان الله او ذکر دا مکوا ذکر دا کینو د مناسب او د قشن د نباتات به هیڅ فرق نشته اغویم سبحان الله او دم سبحان الله او انقلابی ژوند دا غواړي دا شی زده کول او قران له هغه انسانان راتل چې هغه فقرا او ضعفا مالدار انسانان اکثر نه دي راغلي متکبرین دي الله به د انسان رضان لري شي شړی حدیث هرقل کې د اشاره شوی و بلکې تصریف کړي و چې رسول الله ملګری ضعفا دي کمالداران و ضعفا د دین باندې غریبانه خلک سر ور کوي امیش دي خلکو دا ساتلې دي مالداران چې چرته بګیراځي هغه ډېر کم بګیرش دا مسله و درې کال پورې دا خبره و د درې کال نه را پدې خو رسول الله میدان لروته تر لسم کال پورې اول خپل وروته به د ملګری دلته مقابله مخکې دومره نه و ځکه د خلکو د سویل لکه ورقه ابن نوفل ابن ساعده زید ابن عمرو ابن نوفل داخله د الله بندگی کوي رسول الله دیم کوي داغه ملګری دیم کوي خو چې کله اوس دګر لروته با دشمنان وکړ شو چې لکه دا محمد علیه السلام او د دوی ملګری خو خلاریږي نه دوی د خپل مسله په دې ملګری کې ور داخلي وڅ مقابله پکار ده اول نبی کریم علیه الصلاه والسلام د میدان لراغه دغه نور څه به دغه ملګری رالل او کله چې څومره ته حق بیان عمره به مقابله سخته کیږي څومره چې حق بیانېږي عمره مقابله سخته کیږي عمره به ایسه د حق مخالف چې ارچو کې له شرمای اغه به ذلیل کې رسوي کې ایسه لري کې د حق مسله به د خلکو راکاره شي هغه به قبول شي معاذ بن جبل نه چا پښتنه وکړه و دا حق مسله څنګه پیژنې چې کړه د باطل سره ګډ وډ شي و ان علی الحق لنورا و په دې حق مسله باندې رب العالمین نور خود له درانا یو امي انسان به دکاندار به چرته ډرایور به زمیدار به تور در قران او سنت او مسله بیان کوي څه دغه پر لړ کې ځونیش ودا مسله زمنم ځکه دا خبره اسما الله کړي زما رسول الله کړي دا بل خبره زنه مرمه چې تعویل ما ویلې دي دی مناسبه خبره کړي دا واقعي هغه خبره کړي دا حالانکه په صحیح آیات او حدیث کې دا خبره ده دا مسله چې کله شروع شوه رب العالمین دا آیتونه نازل کړل سوره شعراء چې وانذر عشيرتك الاقربين یا رسول الله دا خپلوان دی وای روا دا خپلوان ولې ذکر کړی دي او سوره شعراء کې آیت الله ولې ذکر کړی دی مفسرین درې وجه ذکر کوي یو وجه دا تک سبا چاله دعوت ورکړي او استاد خپلوان صحیح عقیده ولا نه نه به بدسي خبره تعالی وکي چې لکه ته د خپل خاندان برابر کې به موږ له دعوت راکا دویم دې کې اشاره دی چې لکه د دین د اسلام ګره د خپل پر دې ټول یو رقم ترې د شي بنې چې داس ما خل او دابل ساخل نه داس موږ ته شریک دین دی د ټول دین دی او سمدریما قریش و بني هاشم دا د خلکو مشران او سیدانا چې کله د مؤمنانو شو دي کشران په خپل به خبره مانی سوره شعراء کې دا خبره ذکر کړې ده چې هغه کې ټول ایمانیت ذکر کیږي د انبیا واقعات د ابراهيم عليه السلام او د بل نبی او د بل نبی او د کې اشاره ده چې یا رسول الله ستاسو د امت باندې هجرتونه راځي مقابله به کې یو ګره کلک په دې میدان کې ودرېږي مشر شیخ بداوی رحمه الله وې د قران مسله ګوره د شه د الله سره وګوره چې دې کې زور شته او کنيشته غوړګا چې می خاردار دی اسنه چې ګوتی ورړو د خپل تنکه نازک لاس اور باندې زخمی کی کو زور درکې په ځمانه د اعتمادي د الله نه کومه غوړې به قران لغاړه ورکا او کني وی ته پرې د چرته بل سړی بازار والو مخ پړانه به بوجي زمم خراب کی او قران معطل پاتش
دا مسله چې کله شروع شوې رسول الله خپل خاندان راجمع کې خبره شروع کوله خبره نه مخ کې ابو لهب چې دا رسول الله یو کاکا او ترو خراب انسانو سر سخت دشمنو ده قران کې الله د بارکه مستقل سورۃ رب العالمین نازل کړي سورې لعب ورسره برش د دې خلکو لوي ویل چې اے خلکو رسول الله خبره لپاره نه خو دو ځکه مقابله شروع شو ودا شو به شوی د پلارونو کې طریقې پر خو د ببل طرف باندې لاړو او دا سړی ګور بند کړي قدم خوشي کې دا په ملګرو کې ډېر لوی اختلافات پیدا کړي په خو څومره امن اتحاد خو کله چې دا شریره پیدا شوې خلک به جنگ واچول پلار د زونه جدا کې او زید پلار نه جدا کې او کجره خاون نه جدا کړه واغې د خاون نه د دې سړي مقابله وکړ ده وینه سیدا او کچرته پریم خو دو سبا د عرب ګور ډیر تیز خلک دي د به سر مات کړي او د به وجلې به مجبور چې مو مقابله وکړو د عرب مقابله من کولې نشو د شکر دا خبره وکړه رسول الله په دې وخت کې څه مونږ ویلې ځکه خبره د شروع کړه پوښو که خبره شروع کوم مسله خرابې کی ځان غلې کې دوه درې ورځې ورستا قریش راجمع کړه به او ورته ویلې لکه څنګه چې د قافلې نه مخکې وسړې لاړ شي هغه قافلې د پر صحیح خبر راوړي زه تاسو له صحیح خبر کوم اشهد الله اله الا الله دا خبره وکړه چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله زه دغه حمدونه بیانوم زما په هغه باندې ایمان دی بل هیڅ حقدار د بندګۍ نشته اما قال الله دی او تاسو به سیمړ شي اے انسانانو لکه څنګه چې دا ودکېږي به بد قشن راځوندې شي لکه څنګه چې د خوب را بیدارېږي به بد الله مخله ودرېږي الله به تاسو سره به حسابي شروع کړي کوم انسان چې کامیاب شغه به جنت لاړ شي چې کوم انسان ناکام شغه به جهنم لاړ شي دا خبره وکړه ابو طالب رسول الله کاکا واغه ویل شي وراره خبره مې د خوا کې شوې تایید دم کوم خو زه دې تیار نیم چې د ابو عبد المطلب ملت پرې د مستاق والا راشي شیرونه مرته ویلې ورسره ان شاء الله راشي کله چې کفار جرګر اعلی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسر في التراب دفينا فاستع بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله کدا ټول عربان راشي یا رسول الله ستاره وکتبون کندم نکی لاس د ټول عربانو خلاص د شي بیان کوله که شي سړی په بوکس باندې وې استعمال کی مگر کله چې قبرستان لاړم بیره وراره کار خپل لې ته ډېر نیک سړی او خیر خوا سړی ته ډېر خدین راوړې ده په ټول دینونو کې هغه ورته ویل چې کاکا ولې منینا وې به بخله دا چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شي ورسره ان شاء الله تعالی دا خبره ورته وکړه ابو لهب سره وچر شو ورته ویل چې بئس ما قلت ډېر بد خبره دی وکړه محمد عليه الصلاه والسلام د شر خبره دراوړلې رسول الله ورته تاسو له ګور راغلم د دې خبر نشي دی عذاب نه میراوه عذاب نه به انسان په سمانه بچکی د رسول الله په تابعداري باندې انسان کله چې رسول الله په وجه کې موجود دی الله عذاب بن راځي په کوم ځړ کې چې محمد صلی الله علیه وسلم محبت ابن قیم بدایو تفسیر کې فرمایي کله چې انسان د رب العالمین معافی نه غواړي کله چې په انسان کې صحیح ایمان راشي توحید چې د قران نزد کړي کله چې انسان د الله د انعامات او شکر یو کې معنا چې کم نعمت رب العالمین درکړي دي او په کم ځای کې ستانه دغه طلب کړي دي چې دلته مصرف کا الته مصرف کا انسان د دعوت کار کوي امر بالمعروف و نهي عن المنکر التجاء په دې شنو باندې الله د عذاب نه سړي یریږي نو دا خبره چې کله ابو لهب وکړه چې بئس ما قلت ډیره بده وینا دی وکړه رسول الله ویلې وی خیر وس کار کیږي عام دعوت شروع کی صفا مروه صفا غونډه راوخته ویل یا معاشر قریش اے قریشو یا بني فهر یا بني عدي یا بني كعب دي ټول आवाज ورکی وېزه تاسو له حق نذیر مع العريان عربو کې بدا عادت شکر یو مهمه خبر و د صفا غونډه له بوخاته ورته شي یا صباحه یا به جامع وستي او به خوځول نو خلکو به ویل چې لکه ډیره مهمه خبره ده کوم انسانان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کوم چې نه راغوي خپل اولاد راولګل چې محمد پورته خطر دی ورشي چې دا څه خبره تاسو له کوي رسول الله جامع وینسره کې ښکار اعلان ورته وکړي تو کیسه روایت پرې کې راغلي یا معاشر قریش عام قریش لا او خاصم راغلي یا عباس یا فضل یا فاطمه الزهرا د جهنم د اور نظام بچ کې زم ګوره به نشم بچ کولې بلکې خپل ځانونه د رب العالمین د اور او د قهر نه بچ کې به ایمان راوړل باندې وې څه خبره ده وې کتا سره یو چې دې دشت راغی خو لکر را روان دي تاسو تلف کوي ما به اومنه کوم نه منه وی والنا تا مې شرشته ویلې
درواغ ته نه وای وی قسم په الله چې بدی کې مرشتونه مشي یا ایه الناس قول لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکړي چې نشته حقدار د بندګۍ مگر دا یو الله دی ابو لهب ورته ویلې وی تبا لك سائر اليوم ال هذا جماعتنا الله دې برباد کړي محمد ټول ورځ برباد شي دي خبره دې موږ را جمع کړو کانه راواخص محمد رسول الله ور باندې وشت گزارونه په وکړه رب العالمین آیات سورۃ نازل کې تبت یدا ابي لهب وتب الله دې ابو لهب لا سونه برباد کړي او په خپلم دا برباد دي نه زامنو پیدا ورکړو نه دې حسن پیدا ورکړو نه دې قومیت پیدا ورکړو نه دې خزي پیدا ورکړه جهنم له بدا رواني سو خرس الله ور باندې وړي وړي دانی راوخي جولې بدبوي اسقب بینه تشترو شول عمل ته مردار شو شروالي والا خلک زامن لراله ومن به دفن کو بدی شرط باندې ګوره مونږ بنځ دینه ورځ پړې پکې واچو کنده ورته وباسو بدی کیفیت باندې الله مردار کی پر رسول الله باندې گزار وکړه الله الله دې سونه مات کا چې تاسو ما به نبی باندې څنګه گزار وکړي و دې والو کله چې دا خبره وشو نو رب العالمین د ایتونه نازل کړه فاصدع بما تؤمر اے نبی وسنو صفا بیان شروع کا زړه دې خلکو به وچاوا صد ادمه چې مخله شیشه ده او ته په قوي بوکس باندې وایي سماته ماته دشي بیان وکا رسول الله چې کله د آیتونه ویلې فاستع بما تؤمر یو باندې چې په کوم باندې ناسو چې کله د آیات ورته ایستره کته شو فسجد سجده وکړه شاورته دا ولي وی قسم بالله اکرام لقائل هذا القول دا وینا چې چا کړی د شاغس موږ رب العالمین دې دغه اکرام مې وکړي په دې کې څنګه آشنا بلاغت پروت دی عربان په دې باندې پویدل فصاحت په کې پروت دی رسول الله ورته ویل چې اے خلکو حقدار د مندګي یو الله دی دا تاسو درې سو شپته بوتان هیڅ شي نشي کولای دا د الله تاسو ما بین کې واسطه نه لکه تاسو دا عقیده لري چې مونږه دوله وي او دې به بل وي وغه به بل وي او اخر خبر الله لاله رشي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې باره کې رساله ولیکله الواسطه بین الحق والخلق اي خلق دي بادشاہ له ذکر واسطه ګورو چې هغه څنګه د حال نه خبرې کنه مگر په دې واسطو رب العالمین موږ تاسو د زړونو په حال باندې پوهه دي لس کله ورسې چې کومه خبر دې زړه راځي پاګې باندې څنګه الله پوهه دي دا تاسو بوتان ګور تاسو جوړ کړی دي مچ نشي پیدا کولای کوم مچ شي وتکته هغه تی نشي غسلې دا څنګه بوتان دي چې دوی به د کجور نه جوړ کړي چې په سفر باندې روان و به خواړه کله به چې قضا حاجت لته ګډړانو په تشي میتیاج وکړي کوی که بسره کنه پراته و الټه به پراته و دي خلکو ویل چې لکه دې شړې خو موږ له سمې خبرې شروع کړې موږ له بي وقفان ویلې قمقلان موږ له ویلې او دا خبره وکړه چې د پلار نو کته طریقه پرې دي دا تاسو پلار نو کوم په غلطه باندې روان و او دا ابو الحكم ابو جهل بیزتی وکړه د ولید بیزتی وکړه د امیه بیزتی وکړه د پلاني بیزتی پکې وشوله څه چل پکار دی وېزي چې وجرګه وکړو لاړه جرګه ولېګله ابو طالب له چې سره وراره د څه خبرې شروع کړې دي هغه ډیره په نرمه سره خبره وکړه وېزه ګورو با خلک لاړل چې خلک لاړل په دې منځ کې ناشنا مسله دار چې د حج موسم راغی د حج موسم چې راغی دی عرب خپل ما بینګي جرګه وکړه چې اے خلکو دا محمد هم کم دشي پرې خودو عليه السلام ډیر یو فصیح بلیغ سړی دی د بار خلق ملکونه خلق راځي حج لا دا بو سره د خپل خبره شریکه کی او د اسلام د مرکز نه به خارج لاړ شنه به دلته جنگ کو که انت به جنگ کو راځي بل چلو کو وېڅ چلو کو په دې علاقه کې به خلکو درو خلکو له بوې چې ګور دلته دا شهر سړی راغلی دی او د شي بدنامي لګي او دا کې دماغي خراب دی او دا او دا خو چې بدنام اور باندې لګو نو سبو کو وی جرګه بو کو په یوځای کې راځم شو ولید لا ولید د قومي ملک او خیر سړی وړل کې سرنګ مو د دې پنځ باندې عقل مند مو بچین زیات و ویل کدی بارا کې صفات وو کوي او چې دا کاهن دی ولید ورته تاسو خبره کوي هغه ته وک ولید وی تاسو وکي او خیر سړی د بل چا نه وړي قمقل سړی پارځه کې ټک ټک او ټک ټک بس لکه ماته جرنده شروع کړي دا تاسو ګورئ چې کم خلکو خیر خلک هغه په مجلس کې نه ټک خبره بمونی کی غلی بناستی او تاسو قمقلتوب دی سړی معلومه وي هغه چې کم مجلس کې کینی بس لکه جرنده راماتش خبري شروع کی ولید وی خبر نه کوم تاسو وکي یاره به راځي د شي حکم په وکړو چې دا کاهن دی منتری ترویتری د غیب خبرونه خلکو لور کوي خو خبره خلکو دا خبره کوي چې پلانې په غیب باندې پیږي پدې رسول الله فرمایي چې کم سړی د دې سړي خو راشي او داغه په خبره باندې تصدیق وکړي تسلوي کوي چې منځم نه قبليږي فقط کفر بما انزل الله لا محمد دا سړی په قران باندې کافر شو مشر شیخ د الله بګه چوکیدګار کې ناس را روانو یو سړی چې هغه دی ورنه خو کې ناس توتین متین پنجره کې کتابچه می تفسیر غوړولې ده یما ورته ځوان شي کې وزدا پالونه مالونه د خلکو نسم چې دا کار وکيږي او دا وکيږي یما 100 روپے اخلي ویوا مې زه به تعالی 50 روپے درکم مولانا محمد طاهر رحمه الله ویلي تخپل پال پکې معلوم کا چې څو پوره به سرو ګرمول دلته ناس تخپل پال نشي معلومه ولې د خلکو پال نه معلومه ځوان دا رقم څنګه راغلي دا پالونه معلومه یو دا
ولید ورته ویل دا خبره د کاهن نه دي دا کوم خبره چې رسول الله شروع کړی دا ورازي چې ساحر ورته وایي دا ساحر هم نه دی ورازي چې مجنون ورته وایي دا خو د لیونی خبرې هم نه دي وینې څو ورته وایي ولید ویل دا چل به کو چې ساحر ورته وایي ځکه ساحر کوم دا کار دی چې هغه کزو خاون جدا کوي دام د خلکو نه بچي او فلار جدا کوي اېدو مجلس چې بچی راغلی د فلار نه جدا چې فلار راغلی د بچی نه جدا دي حق مسله کې دغه اختلافات راځي اول وخت کې دا ټکرونه یا اخر کې الله به خبره جوړي هر کور کې دا مسله جوړ شي نو ارزه کې ودر د خلکو له تاسو خبر نه وینا وې د مکه کې او ساحر دی محمد نوميږي او دا خبره دی او دا خلکو به سوچو کې بنو عیسی رسول الله صلی الله علیه ته ورې دا څه وایي عربي شاعر دغه فرمایي واذا اراد الله نشر فجيله اتاها له لسان الحاسدين وې چې کله د رب العالمین کله دیو بندا نشرواله خورواله او غړي د حاسدونو جبه بشرا واړي دا تجربه ده یو شیخ بسوت پیژنیم نه چا بلیدل هم نه بس مولیم یو علاقه کې پیدا شي لکه پلانې شیخ دا د سړي صحابه دومره غلطي نه کړي او دا خبرې کړي دی او دا خبرې کړي دی او دا خبرې کړي دا خلک پیژنې چې لکه دا شیخ څوک دی لاړ شي موبایل والا له چې لکه دې شیخ ته بیانونه منګلا واچوا چې دا د رښتینو سره صحابه به خبرې کړي دی او دا خبرې کړي او دا هغه چې کله بیان ورونه الحمدلله هغه به چې بیانونه کوي چې بل رړ کې د ناصر کوي اقا سړی چې خلک ته منه کوله په خپل باندې طرف راوا وخت ټول خلک راغله رسول الله تعالی ایمان ور باندې راوړه تر دې چې پر دا خبره وشو ان شاء الله کړه روان چرشنبه بروز باندې ژوندیو به ان شاء الله بل خبره دې شروع کوو چې 15 طریقې د باطل فرس د رسول الله مقابله له وکړي په یو طریقه باندې رااله به په بل طریقه باندې رااله به په بل طریقه خو حتی 15 طریقې دوی استعمال کړي سبب ان شاء الله خپل درس به شروع کوو د چرشنبه بروز باندې سیرت ورزي ان شاء الله دا روانه جمعه نور جمعه بروز باندې به خیر مونږه خپل درس به جاری ساتو او روزه کې د جمعې پرځ باندې ان شاء الله به درس جاری دله به خفغان نه کو ان شاء الله دا درس خیر ختمي کې الله په فضل او کرم سره ځکه دې هم کال دی د شپه کالو کې عام معمول دی چې د روزه د اوله پورې دی ونیمو په کم درې پورې ویل کېږي به چې کله د روزه اول شروع شي ان شاء الله تر ماځګره پورې دا سوچ موږ به خیر دماغ نه لري کو چې دا به ختم شي کې ختم کېږي نه دا د الله کلام دی او موږ د الله بندگانو د الله په فضل ان شاء الله دا ختميږي